बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किफ़ायतुल्लाह यूसुफज़ई यौ ځل بیا تاسو سره مخامخ یم د مرګرو د ځای نه رالو او لامچړ طرف ته ځو. دا هغه پل دی په کوم باندې چې دغه ته ځو لامچړ ته. دا لار ده د هغې او دا ورته د تختو یو پل تړلی شوی دی. تاسو ګورئ د دې طرف نه چې دی نو اوبه راځي او دې طرف ته چې دی نو اوبه واپس غورځېږي. مخکې تللی دي او دغه خوا کې چې ته یو هوټل جوړ دی، ورسره دا کورونه وغیره دي. مخکې ځو تاسو بیا په یو دا اوبه د کوم ځای نه را روان دي، ډېر د لرې طرف نه را روان دي. دا به د دې خلکو ته صرف د دې هسټري معلوم وي چېرې د کومو کومو غرونو نه د اوبه راځي. د پاکستان جنډې هم خلکو لګولي دي. ملک سره چې دی نو د مینې محبت یو دغه اظهار دی. مخکې دا د لامچړ هغه آبشار دی. تاسو وینئ دا شور به دومره وي چې کیدای شي تاسو زما خبرې هم نه اورئ چې کوم اوبه په درس کې غورځېږي. او دغه هغه پلو چې مونږ پرې رالو د سیل سپاټ ځای له خلک راځي. که تاسو ګورئ نو رب نواز خان هم را روان دی او خان بابا هم ورسره دی. خان بابا چې دی دا زمونږ دلته مقامي پیژنګلو ملګری دی. خان بابا سلام علیکم. څنګه حال دی جی؟ صحت هم ښه دی؟ ټیک ټاک. رب نواز خان سره چېرته روان یې؟ چکر له لامچړ ته چکر له رالی لامچړ ته ښه جي ښه. دا زمونږ مقامي ملګری دی او تاسو ګورئ ډېر ښایسته نظارې دي، ډېر ښایسته منظر دی. کومې اوبه چې غورځېږي د هغې د شور ته تاسو وګورئ او څونه حده پورې د هغې یو پونه خوا روانوي. کوشش کوو چې تاسو ته د دې مکمل دا ایریا چې څونه ده چې هغه درته وښیو. ګورئ تاسو څه دا اوبه دي راغورځېږي او د دې یو نری پونه چې ده نو د یخې هوا سره هغه دې خوا روانه ده او دا اوبه چې دي نو هغه سره پورې غورځېږي. همغه د پاکستان د ملک او قوم د مینې د اظهار محبت چې دغه ځای کې خلکو جنډې لګولي دي، ورغلي دي او جنډې لګولي دي ماشاءالله. او ورسره جفت چې دی نو دا تاسو وینئ دا د غز اونې دي او ښایسته شینکۍ دي، غرونه دي. مخامخ چې تاسو کوم هغه سر کې غر وینئ په کوم باندې چې دغه وریځې تاسو وینئ دا غرونه چې په دې باندې د ستمبر بس د اخره پورې بارانونه وشي او په دې باندې واورې وشي، دې خوا بارانونه وشي نو دغه غر چې دی نو دا ټول اوچت غر دی پکې او په دغې باندې چې دی نو واورې وشي او دا هماغه د واورو اوبه دي چې دغې طرف نه راځي. ډېر په کم مقدار کې به دې وخت کې خو اوس به پې بیا شروع شي. بیا دا تک سپین ښکاري. د ستمبر په میاشت کې همدغه شان مونږ یو کال نیم مخکې راغلي وو دا غر ټول سپین ښکارېده، په دې باندې واورې شوې وې. حاجي صاحب خیال کوئ په احتیاط راځئ. una guardería ya ahorita vamos un moro misa que está con una aquí ahora que la vamos para no ډېر زیات سلیپ دی، سلیپ ډېر زیات احتیاط.
تاسو کو ګوره ډېره ښایسته مرغۍ وه هغه د لاړه والوته او دا لګیا ده کوشش کوي د اوبو ته لامبي بهرحال تاسو ګوره دا لامچړ او دا چې ما کوم قدرتي کوي یادو هغه پکې دا ایریا دا قدرتي کوي ده کوم ته چې اوبه راغورځېږي او دا کافي ګهرم دی د هغې نه بیا دې یو وړوکي کوي ته راغورځېږي او د هغې نه پس چې دی نو بیا لاندې خورېږي تاسو دا نظاره کتی شئ وګورئ څومره مزېدار دغه دی سندري ده او د خدای پاک نظارې دي قدرتي څومره ښایسته جوړ دی دا هغه اوبه دي کوم چې دې خوا ته خورېږي روانې دي دا هم پکې یو ډېر غټ ځای جوړ دی ښه ګهره اوبه دي دلته کې او بیا چې دی نو په دغه طرف باندې خورېږي خان بابا په کاڼو په داسې چړیانو باندې خېږي چې مونږ ځوانان هم ورته سازي راځي خو هغه په یو شان رواني او رب نواز خان وایي چې یاره زه په دې باندې داسې لکه ماشومان وښوېږم او هغه سر ته لاړ شم نو څنګه به ماشاءالله ماشاءالله او دا د پاکستان جنډه خان بابا راته ناست دی په تماشه باندې ځکه چې د هغوی خو دا ځای دی او د روزانه په حساب باندې دلته اوړي راوړي ځي راځي دا هغه اوبه دي چې د هغه ځای نه راغورځېږي کافي د بره نه او ورسره څو اوبه دې طرف نه هم نری نری راځي او تاسو ګورئ چې یو ښایسته ماحول ته جوړ شوی دی ډېر ښایسته د اوبو پونه او ډېره ښایسته یخ هوا ورسره نری نری چلیږي د پاکستاني جنډو نه به تاسو اندازه لګوئ چې ډېر معمولي ډکي خو دا معمولي هوا هم دلته دونه یخه لګي دې وخت کې چې تاسو اندازه نشئ اخیستی دا زموږ ملګري اشفاق رب نواز او په لازم چې دي نو دا اوبه پار کړې ما ته هم ووایي خو ما ورته یې صبر وکړه زما پې لا واره نه راځي او هغوی لاړل هغه ځای ته وختل دا تاسو ګورئ ډېرې ښایسته تکې شنې اوبه دلته راجمع کېږي او د دې ځای نه بیا په مزه چې دی نو خورېږي لګیا دي او د دې اوچتو غرونو په منځ کې او د دې ښایسته سپینو وریځو په منځ کې چې دی نو دا اوبه دغه کېږي راغورځېږي دغه یو ځای چې دی کوم ځای کې چې په دویم سټپ کې اوبه راپروزي دغه ځای کې ډېر زیات ښایسته قدرتي یو غټ کوی غوندې کې جوړ دی چې د اوبو ته راغورځېږي کوم نه چې دا پونه الوځي نو هغه چونکې هغې ځای ته لږ ورسېدل ګران کار دی هغه د بره نه یو شاټ ما تاسو ته وښوده خو د دې ځای نه اوس هغه چې دی نو ډېر ګران کار دی بهرحال یو انجوایمنټ ښایسته انجوایمنټ او تاسو ته مو ښودل باقي به مونږ انجوای کړو تر دې وخته پورې د الله په امان